حدیث مبارک کی راضی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافر په هیڅ طریقه باندې کمزور نه کو نو دا اعلان وکړو یو معاهده ولیکلا یو تحریر ولیکو او باغې کې دا خبر ولیکلا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان سره به د تمام قریشو بایکاټ د بنو هاشم سره د تمام قریشو بایکاټ وي نه به دوی ته غږ وکړي نه به د دوی سره غم خادي کوي نه به دوی له رشتې ورکوي نه به د دوی سره تجارت کوي دا بایکاټ یې وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ابو طالب هغه خپل رونه راغون کړلو او د خاندان خلک راغون کو وی اوس مونږ ته په مکه کې د پاتې کېدو هیڅ ضرورت نشته دی ځکه په دې کوڅو کې مونږ ګرځو نو مونږ ته پکې څوک غږ نه کوي کو د مکې په کوڅو کې مونږ ګرځو زمونږ سره څوک غم خادي نه کوي زمونږ سره څوک نکاح نه کوي نو مونږ په مکه کې آخر پاتې کېږو بیا څه شي له نو داسې یوه ګاټۍ وه تنګې و تنګې د دوه غرونو منځ داسې یو وادي غونته کې وه دا د ابو طالب ملکیت و وی ځئ چې د مکې نه وځو دغې غرونو ته لاړ شو نو ابو طالب سره د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره د بنو هاشم د خپل خاندان نه لاړو او دغې تنګي کې آباد شو دغې تنګي کې دغې غرونو په دې منځ کې آباد شو د نبی علیه الصلوۃ والسلام په ترونو کې ټول ترونه ورسره تللي وو خو یو ابو لهب ورسره نه و تللی دې ته نه پاتې شوی و دې ته نه پاتې شوی دا بدبخته نور د مسلمانان کو کافرو خو چې د نبی علیه السلام د خاندان څومره خلک هغه ټول د نبی علیه السلام سره لاړ د مکې نه ووتو مسلمانان خو سره د دې وجې نه لاړو چې په نبی علیه السلام ایمان راوړی و کافر ورسره هم لاړو د خاندان خلکو وی کو هر څه دی خو زمونږ وراره دی زمونږ د خاندان سړی دی مونږ یوازې نشو پرېښودی مونږ یوازې نشو پرېښودی ټول لاړو او دغه شعب ابي طالب ورته ویلی شي ما درته وی چې دا د غرونو د منځ کې یو تنګی و د هغې دا نوم و شعب ابي طالب دا د ابو طالب ځای و ځکه به ورته ابي طالب وي چې د ابو طالب تنګی د ابو طالب ګاټۍ دا په دې نوم سره مشهور وه دوی هلته لاړو تقریبا 3 کاله دوی په دې کې محاصره بنو هاشم 3 کاله دا واقعه د نبوت په 9 کال باندې راغلی وه د نبوت په 9 کال دا واقعه راغلی وه او تر 3 کالو پورې بنو هاشم په دغې ګاټۍ کې موجود و حدیث مبارک کې راځي مؤرخینو ذکر کړي دي تاریخي روایات دي وی دغه 3 کاله په نبی علیه السلام په خاندان داسې سخت تیر شوی چې په تاریخ کې داسې سخته نه میلاویږي وی د خوراک څښاک څه شی نه وی چې شپه به شوه که نه د بچو به د لوږې نه جړل د دغې ګاټۍ نه د دغې تنګي نه به د ماشومانو د جړاګانو د اوازونه په مکه کې اورېدل شو دا به د لوږې نه جړل سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو ځل زه د شپې تلم داسې که نه د شپې تلمه وایي ما خپه په څه شي باندې کېښود خپې البخپې ومه وایي ما ته دومره محسوس شو چې لون څه شی دی لون شی دی لونو وایي ما چې بخپه راله ما ډایرکټ راواغسته خولې ته مې کو تېر مې کو وایي تر ننه پورې ما ته پته نه ده لګېدلې چې هغه څه شی و خو چې ما ته دومره احساس وشو چې څه شی لون دی او زما خپه یخه کړه را مې غسته او ډایرکټ مې وخوړ وایي صحابه کرامو د نبی علیه الصلوۃ والسلام خاندان 3 کالو پورې د کیکرو پاڼې خوړلي دي تر 3 کالو پورې نبی علیه السلام د ده ملګرو د ده خاندان تر 3 کالو پورې په دغې ګاټۍ کې د کیکرو پاڼې خوړلي دي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي داسې بولو براسته تلم سارا ته وتم چې وتلم وایي داسې د اوښ یو سرمن مې په خاورو کې ولیدله چې پرته ده هسې یو سرمن پرته ده وی هغه مې راواغسته خاورې مې دې داسې ټک وهلې وی ما وی چې دا ما چېرته لوی څیز وموندو وی هغه مې راواغسته او کور مې په اوبو کې خوټکوله چې زرې شوه هغه اوبه او هغه سرمن مې بوټ کړو تېر مې کړو دومره د لوږې حالت و دومره سخت کار او د نبي علیه الصلوۃ والسلام په خاندان باندې به چا څه شی خرڅوم نه ځکه د تجارت قافله چې به وي مکې ته راله که نه نو ابولهب به پسې لاړو دا د نبي علیه السلام خپل سکتره دی ابولهب به پسې لاړو وی ده به ورته وي چې که د بنو هاشم څوک راشي که نه ګورې څه شی به ورله ورکوئ نه او که ورکوئ ورله په ډبل قیمت په ورله ورکوئ په ډبل قیمت باندې او مه یېرېږه چې زموږ نه به سودا خرڅه نه شي وی که خیر دی خرڅه درنه نه شو هغه تاوان درله زه در کومه هغه تاوان به درله زه در کم خو د نبي علیه السلام په خاندان به یې څه شی نه خرڅوئ نو صحابه کرام چې برالو او د کافری والو به سودا کوله نو هغوی به ورته ډبل قیمت وي نو یو بل ته پیسې نه یو بل ته به سودا په 2 چند قیمت ورکوله نو هغوی به هېڅ شی وانه غسته واپس به لاړو تش لاس به لاړو
دلته کې په مکې کې د نبی علیه السلام د خاندان د قریشو چې کوم خلک وو په دې کې بعضې خلک داسې وو چې هغې ته به ترس راتو هغې ته به ترس راتو یاره کو هر څه دې وي زموږ د خاندان خلک دی یاره د ماشومانو پکې څه ګناه کړې ده د ماشومانو پکې څه ګناه کړې ده هغې ته به ترس راتو لکه د خدیجه رضی الله تعالی عنها وراره و یو ځل د خپلې ترور لره داسې د خوراک سامان اغستی و د خوراک سامان اغستی چې دا وله وسمه وي زما ترور وم خدیجه رضی الله تعالی هم دغې ګاټۍ کې وکنه ابو جهل چې پې نظر شو کنه وی نه و وی ښه ته د دوی نه خوراکونه پټ پټ وړې ورګه زه به ستا وسره سوایي وکړمه نو دی ډېر خفه شو هلته بل یو سړی ولاړو وي زما ترور هلته د لوږې نه مري او زه وله خوراک وړم دی ما منع کوي هغه کس غصه شو داسې د اوښ یو اډوکی پروت هغه راوز د ابوجهل دا سایې پې وه وی ظالمه په خپله ولم خوراک سکاک نه ورکوي او چې هغه خپلې ترور له د خوراک سامان وړي بیا هم نه پرېږدي بیا هم نه پرېږدي حتی تر دې پورې چې درې کاله نبي علیه الصلاة وسلام او د نبي علیه الصلاة وسلام خاندان په دغ کې بایکاټ کې تیر کړي دي چې چا به ورته غږ په مکه کې نه کوه غم خادي ورسره چا نه کوله په دغې شعب ابي طالب په دغې ګاټۍ کې پاتې کېدل بیا تقریبا 3 کاله پس د څه کسانو ترس راغی یاره دا ظلم دی موږ نور دا برداشت نشو کولی دلته په مکه کې په قریشو کې لږ توړ پیدا شو چې توړ پیدا شو ابو جهل وی کو په هر حالت دوی به دغه ځای نه روزي نه یا به دغلته د لوږې نه مري یا به زموږ دین ته واپس راځي دلته کې نبی علیه الصلاة وسلام 3 کاله پس خپل تره ابو طالب ته ووی دا خط چې چالي کړی کنه چې کومه معاهده لیکلې دا خط چې چالي کړی د هغه منصور ابن عکرمه هغه خو چې څنګه دا خط ولیکو دا معاهده ولیکله کنه چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره به هېڅوک تعلق نه ساتي په هغه باندې خو سمدستي د الله عذاب راغی د هغه ګوتې شلې شوې چې دغه معاهده دغه کاغذ یې ولیکو د هغه ګوتې شلې شوې بیا ګوتو چېرته کار نه دی کړی بیا هغه لیکل نه دي کړي او دغه خط دوی په خانه کعبه کې دننه ځوړند کړی د نبی علیه السلام د خاندان سره چې بایکاټ دا کم کاغذ دوی په خانه کعبه کې دننه ځوړند کړی و نبی علیه السلام 3 کاله پس خپل تره ابو طالب ته وویلو وی کاکا ترو کومه معاهده چې دوی زموږ خلاف لیکلې هغه وینو خوړلې ده په هغې کې صرف او صرف دا ټکی پاتې دی چې باسمک اللهم صرف د الله نوم پکې باقي دی نور ټول کاغذ وینو خوړلی دی ابو طالب راغی د مکې چې څومره کفار هغه ټول راغونډ کړو مشرکین مکه سرداران ټول راغونډ کړو وی تاسو ته واما وی زما وراره وی کنه چې کومه معاهده تاسو په خانه کعبه کې دننه زموږ خلاف ځوړنده کړې ده کنه هغه وینو خوړلې ده هغه وینو او تاسو ته پته ده زما وراره چېرته دروغ نه دي ویلي خو یو خبره درته کوم وی راځئ هغه ګورو کو چېرته وینو خوړلې ده خو تاسو په ناحقه یې موږ په حقه یو بیا زموږ سره بایکاټ ختم کړئ او کو وینو نه خوړلي نو یقینا زما د وراره بیا دروغ وي زه بیا تاسو ته حواله کوم کو وجنه یو کار سره کوئ نو د ابو جهل او دوی ورته وویل دا خو ډېره روغه خبره ده بلکل راځئ چې وی ګورو ټول روان شو په دې فیصله وشوله چې د خانه کعبې دروازه یې څنګ کولاو کړه که نه او خط له ورسېده خط ټول وینو خوړلی و صرف دا یو ټکی پاتې و چې باسمک اللهم صرف د الله نوم باقي پاتې و ټولو سرونه ټیټ کړو او شرمنده شو د اخ کې ځای نه بیا د نبي اسلام د خاندان سره د بایکاټ ختم شو تر د 3 کالو پورې په نبي علیه السلام باندې او د نبي اسلام په خاندان ته تکلیفونه تیر شوي دي په 9 کالو سره دا بایکاټ شوی و په 10 کال د نبوت باندې دا بایکاټ ختم شو